الصوم لارتباط النفس، روجا د پاره د نفس قابو کېدو چې نفس باندې استا قابو راشي. دریم دا اتفاق پکې پیدا شي. دریم دا چې د دې د وجې نه به سختو سره به عادت شي. دریم دا د ټول امت یو اجتماعي حالت ته دې کې به برابروالی راشي. څلورم قانون النهي عن الارتشاء، د رشوت نه منع. د رشوت نه به منع کوي. النهي عن الارتشاء، منع د رشوت نه. بیا یا 13 قوانین د کور د سمیدو د پاره ذکر کول. هغه 13 قوانینو باندې چې کله عمل وشي نو کور به برابر شي. په 13 قوانینو کې منګه یو څو قوانین ویلیو، 14 قوانین منګ ویلیو. دا نن 15 نمبر قانون دی. 15 قانون دی د هغه مطلقې باره کې چې هغې له خاوند طلاق ورکړی او دا د پلار په کوري کوروالی ورسره نه شي، جماع ورسره نه شي، خلوت صحیحه ورسره نه شي. خلوت صحیحه دا چې دا خاوند او دا دو ځان لا یو ځای کې نه یوازې شي چې ورې نه کلک کړی یا پردی نه غورځولي. په دې کیفیت او حالت باندې دا د خپل خاوند سره نه پاتې شي. دې باره کې 2 صورت دي. یو صورت دا دی چې د دې لپاره مهر نه مقرر شي. دویم صورت دا دی چې د دې لپاره مهر مقرر شي. چې کله مهر نو مقرر شي نو د هغې شکل او صورت دا دی مهر نه مقرر، نو بیا به وله جامه پیزار د وس مطابق چې صحیح هغه به کوي. مهر نه دی مقرر شي او زنانه لا د پلار په کور ده او هغې له طلاق ورکو. دې صورت کې به دې زنانه ته جامه پیزار میلاویږي او فقها لیکي چې دومره به ورکوي چې دا د نیم مهر نه سوا کېدی نه شي. جنۍ د پلار په کور ده او خاوند طلاق ورکړلی او مهر یې له نه دی مقرر کړ، د هغې شکل و صورت جامه پیزار او داسې څه شی به ورله ورکوي. دویم نمبر باندې دویم صورت دا دی چې دې زنانه له طلاق ورکړلی او دا زنانه د پلار په کور ده خو د دې دپاره مهر مقرر دی. مهر مقرر کړلی نو چې کله وله مهر مقرر کړلی نو دا به نیم مهر اخلي. فنصف ما فرضتم، نیم د هغې نه چې تاسو فرض کړی مقرر کړی کم مال نو نیم مال به اخلي. جنۍ د پلار په کور ده او خاوند له طلاق ورکو نو دې له به نیم مهر ورکوي چې کله مهر مقرري. د مهر مقررېدو په شکل او صورت کې دې له به نیم مهر ورکوي. دا مسله دې ځای کې ذکر کوي الا ان یعفون او یعفو الذي بیده عقدة النکاح، مگر دا چې معافي وکړي یا دا ښځه معافي وکړي. خو د ښځې شکل او صورت هغه دی چې کله دا ښځه مال واخلي مهر واخلي، مهر یې اخیستی. شرعي مسله هم دا ده نکاح چې کوي او کم ټایم مهر مقرر کړي نو مهر به ورکوي. مهر یې ورکړلی ښځې له دا لا د پلار کور ته نه ده راغلی، دې له یې طلاق ورکړو او دا ولګېد هغه ټول مهر یې ته واپس کړو، نیم مهر یې ترې ولاړ وانغست. معافي دې صورت کې راغله. که نه نو چې دې سره څه شی شتی نه نو معاف کوي څه شی. او یعفو الذي بیده عقدة النکاح، معافي د خاوند په لاس کې هله ده چې کله خاوند له مهر نه یې ورکړی، خاوند دې زنانه له مهر نه دی ورکړ، نکاح شی دی مهر یې نه دی ورکړ،
اوس خاوند در معافی ده او تا ټول مهر پرېږدي نیم مهر ستا کېږي خو زه د دا نیم هم واپس نه هلم دا ټول ستا شو او یعفو الذي بیده عقدة النکاح یا زنانه خو حق ګورې زنانه ته دی او نارینه ته دی زمونږ خلک اکثر داسې وکړي چې مهر په خپله معاف کړي سړی معاف کوي او هسې وایي دومره مهر ولو کوي نکاح کې 3 تولې کوس خو 3 تولې یو رواج دی دا وایي زموږ رواج دی دا 3 تولې رواج دی وایي دا شی ګران څومره دی او خو دې ته وګوره که نه سړي سره رشته کوي که د هغه څرمن وباسي رشته ورسره کوي که څرمن یې وباسي سپینی نو چې 4 تولې یا 3 تولې او 15 تولې مهر کوي په 3 لکه روپۍ تولۍ ولې داسې کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوس شو وی غوره نکاح هغه دی ایسرها مؤونتون چې د هغې ادایګي اسانه وي لږه یې ادایګي یوه توله وکړه نیمه توله وکړه دوه وکړه خو چې سړی ښه مالداره دی نو هغه دې زیاتې وکړي که نه خو چې یوه علاقه کې د مهرونو زیاتېدل او د جهیز د سامان زیاتېدل دا ګورې نکاح کمول دي ځکه سړي به وس نه کېږي ابو یې پټی خرڅولی نه شم نکاح مې وس نه کېږي چې مهر ورکم جنۍ به یې د وادۍ عذیب هم میلاویږي خو دی به وایي زما دومره وس نه شي چې دومره سامانونه جوړ کړم ځکه هغې له یې خو یې د 10 لکو روپو سامان جوړ کړی و ماله چې نه جوړوي نو هسې دا صرف او صرف د نکاح نه د بندېدو یو لوی سبب دی نکاح چې کله نه وي نو دا قسمه قسم حالات به راځي دا قسمه قسم حالات به راځي د دې وجې نه دې آیات کې الله پاک د دغې مسئلې تذکره کوي لا جناح علیکم نشتره گناه په تاسو باندې طلقتم النساء کچری تاسو طلاق کړي زنانه ما لم تمسون هغه چې تاسو نه یې مسه کړي هغې لره هغې سره تاسو لاس نه لګولی ما لم تمسون د مس نه مراد دلته جما دی څنګه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي سوره مائده کې او لامستم النساء هلته امام شافعي صاحب څه لمس بالید اخلي او احناف تینا لمس بالجماع اخلي نو دلته هم د لمس نه مراد څه شی دی خلوت صحیحه جماع قروات مراد دی او تفریضو لهن فریضه یا نه مقرر کړی تاسو د دوی لپاره فریضتن مقررتیا سمارو لنی مقرر کړی ومتعوهن نو فائدہ ورکوي دوی ته نفع ورکوي دوی ته سامان ورکوي دوی ته علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د توان طاقت مطابق وعلی المقتر او په غریب باندې قدره د هغه د توان طاقت مطابق مالدار دی د خپل توان طاقت مطابق ورکوي او غریب د خپل ځکه دا زنانه ستا نکاح کې راغل وه اوس تا د هغې قدرتو بس خبره جوړه رانله او رانه شوه نو چې ورانه شوه نو خاوند ته ویاړو د شرشیانو حساب مه کوه زنانه ته هم ویاړو د دې لږ لږ څیز حساب مه کوه بس هغې ته ووایه چې په طریقه کار کوي علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف دا نفع ورکولی بالمعروف د عرفي طریقې موافق دی وخت کې دای چې اکثر دی کوژدن کې خلک پیټۍ ویسي ګوتۍ څه شی ویسي دا چیز به دې بیا واپس نه اړي دا ورته پرېږده څه نه څه هر څه مه خوره څه نه څه پرېږده نو داسې وکړه چې ستا نوم پې کم از کم لګېدل دی ستا نوم پې کم از کم لګېدل دی نو چې ستا نوم پې لګېدل دی ولې هغه داسې کمزورتیا کار کوي او داسې د بېخوندتیا کار کوي یو ځای کې موږ داسې طلاقو مسله راغله موږ پکې وو نو هغه وایي داسې چل دی چې په دې زموږ نه دومره خرچه شي را دومره خرچه شي را سړي ته ما څه ټایمه پورې څه نه وي چې په دویم ځل یې په جرګه کې بیا خبره راواغسته ما یې ته سپکې ستا د سپکو جرګې له راتلل ته د هغه لور پرېږدې طلاق له ورکوي بیا څه له دې مسلو تپوس کوي چې ما دومره شی لګولی دومره مې لګولی پورې غلی کېږي نه ته د دې نه دې خبرې نه ما قرار شه چې زما نه دومره پیسې لګېدلې ما دومره خرچه کړله مه کوه داسې تا هغې باندې نوم لګېدل دی چې دا د پلانکي په نکاح کې ده اوس که لاړه نو د لږو لږو څیزونو حساب کتاب مه کوه دا ورته داسې پرېږده علی الموسع قدره علی المقتر قدره متاعا بالمعروف
حقا علی المحسنین لازم دا پنے کانو بانی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او کچری تاسو طلاق کوي خزی من قبل مخیر دینا ان تمسوهن دا چې تاسو جما کړی دا غوي سره یعنی قبل الجماع وقد فرضتم لهن فریضه تاسو مقرر کړی د دوی لپاره فریضتن هغه مہرونه مقرر کړی نو فنصفو ما فرضتم نیم دا هغه مال چې تاسو مقرر کړل الا یعفون مگر دا کمافیو کی دا خزا مافیو کی ټول مال خپل والا زان سره څه شي نه اخلم ټول مال تا ته پات مہر دی واخلا دا ټول مہر ستا شو مال په کېلو مہر نه پکار نه اخلم مہر ستانه صرف جدا شم نو بس ما ته ضرورت نشته الا یعفون خدا حق ورې د خزې دی د زنانه دی ډیرو ځایونو کې داسې وشي مہر مقرر کی بیا وروستو هغه جرګه راولیږي نو جرګه چې راولیږي نو هغه تپوس کوي دا سړی نه رور نه یا پلار نه یا تره نه یا ماما نه موږ سره لږه ګزاره وکړو هغه وایي تا ته به توله پاتې شو که نه پردی مال دی خیراتي کوي وایي تا ته توله پاتې شو الا ان یعفون مگر دا چې معافیو کې دا ښځه معافیو کې پرېږدي خپل حق سامار زه نه اخلم بس ما واده کوي د واده د نکاح بندوبست مې وکړئ مار ماله دومره نه دی پکار بس خبره خلاص او که ښځه یې نه معاف کوي نو رور او پلار او تره ماما دا نشي معاف کولی راجح قول دا دی دا نشي معاف کولی چې هغه یې بیا معاف کوي موږ اول هغه ته ځان دروند کړو چې یاره دومره داسې دومره مهر وکړئ بیا چې وروستو دا ته پته ولګي دا عجز خو کانګله دی دا خو کانګله بینک دی ده سره څه شی نشته یو بیا ته ځه جو هېڅ خبر نه ته داسې چلو کړه چې یوه توله به وکړي نو 2 تولې تا ته پاتې شو 2 تولې دا به ته کوې دا چې تاو ته پرېښو نو دغه زنانه باقاعده د خپل پلار او ورور نه دا راغه په سر زه دا معافي خو ده کړله که نه دا معافي خو زنانه ته تر دې حده پورې حق دی چې د دې مهر نه ورکړی دا خاوند هم ځان ته نږدې نه پرېږدي چې هغې پورې به نه نږدې کېږي څو پورې زما مهر نه دی چا باندې مهر قرض وي نو سر ته لاس تندي نه مه وړی خو مهر ورکوي یو قصه برابر شي دا رسمونو رواجونو باندې یوازې ده لګولو باندې نه کېږي دا بیا مهر ورکول غواړي الا یعفونه مگر دا که معافیو کې او که چې د شرع موافق کار شي نو ډېر اساني ده پکې نکاح کې هم اساني ده واده کې هم اساني ده رخصتي کې هم هر څه کې اساني ده انتهایی په اسانه به کار کېږي سره زر ګران شو نو سپین زر خو نه دي ګران شي سپین زر دی وکړي که نه مخکې به ولې دې زنانو د سپین زر نه استعمالول د سرو زرو چې څومره حد کې ګراني ده د دې وجې نه ما تاسو ته ووي چې اصل کې کله چې نکاح ګران شي نو بیا نه کېږي آساني نو بیا کېږي الا یعفونه او یعفو الذي یا معافیو کې هغه کس بیده عقدة النکاح چې په لاس د هغه کې دا غوټه د نکاح سړی معافیو کې غوټه د نکاح د طلاق د حق ورې سړي ته دا ښځې ته نشته د پاکستان قانون په دې مسله کې هغه خطا دی دې مسله کې خطا دی چې نه دا خو څه نه څه حق هغه خلع ده او د خلع د دین علاوه د خلع اختیار به بیا هم سړي ته وي خاوند طلاق ورکوي نو هغه صورت باندې چې خاوند راضي شو نو بیا شکل و صورت هغه دی او هغه خو په دې دی چې خاوند په څه شي راضي شو که په دې مار راضي شو که د دې نه علاوه په نورو پیسو راضي شو نو ټیک ده پرون د خلع باس تېر شوی وان تعفو اقرب للتقوى وان تعفو دا چې تاسو معافي وکئ اقرب ډېره نږدې ده للتقوى د پاره د تقوا دا معافي کول یو بل ته درگذر کول دا ډېر بهتر څیز دی ان تعفو اقرب للتقوى سړی به خپله خبره په دې روغه جرګه کې چې هم داسې کلک ودرېږي دا بالکل بیکار دی خبره به څه نه څه خبرې ته سوچ کوه یاره کله کله به داسې انسان دی دی خطا کېږي نو معافي وکړه هېڅ خبره هغه نه غلطي شي دا معافي وکړه خو داسې نه ده چې د بالکل داسې پروت سوټ او بالکل ګډوډي یاره زه هېچا خبره هم نه منم یو کس یو ځای کې مو روغه کول هغه وایي زه هېچا هم نه منم بیا چې وروستو کله اونخت په خبره کې اونخت کار کې اونخت وروستو شی ته وران شو
بیا یې ما پسې کس راولېږو اوس درته ووایه چې ما له دې کې څه بند روان کړي ما هغه رس درته یاده ده زه خو بیا هم درګذر کوم څه مسله نشته او دا درته ووایم هغه رس درته یاده ده مونږ ستا په خپلو لاسونه ایښودو تا ته مونږ لوی مینت کړی او ما ته ویلي چې څنګه روغه کوې سړی تیار دی خو د خدای خاطر وکړه روغه وکړه مه کوه نه یې منله خبره بلکل نه چې کله بیا اونخت بیا چې راغی ماستر نه پسې راغی اوس داسې وکړه ما له دې کیسه لار وکړه الا وان تعفو اقرب للتقوی انسان دی هغه نه غلطي وشوه خطایي ترې وشوه ګاونډ کې دی کلي کې دی هغه نه خطایي وشوه هغه ته معافي وکړه هېڅ خبر نه ده په د دې معافۍ باندې د الله دربار کې اجر و ثواب ورشه ټوپۍ په سر کړه ټوپۍ په سر کړه بیا راځه هله لوی شي یا دغه ځای نه چا نه راواله قرض راواله دې اسد ساعت نه راوالئ دې ساعت نه راواله قرض ټوپۍ راواله پرون هم نه وي بله ورځ هم نه وي تا به زه یوه ورځ دقه شان لېږم بیا وان تعفو اقرب للتقوی او دا چې معافي کوئ تاسو دا نږدې ده دپاره د تقوا ولا تنسوا الفضل بینکم مه هېروئ تاسو الفضل هغه فضیلت په منځ ستاسو کې مه هېروئ تاسو هغه مهربانتیا په منځ ستاسو کې د ښځې او د خاوند تر منځ څومره لویه مهربانتیا وه نو دا مهربانتیا مه هېروه مخامخ کېنه په دې کښېنئ لا تنسوا الفضل بینکم مه هېروئ تاسو هغه مهربانتیا په منځ ستاسو کې ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله په هغې چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی الله نو یو بل څه آپس کې مهربانتیا ده ښه سلوک تېر شوی دی نو اوس هغه مه هېروه ښځې خاوند تر منځه جدایي راغله نو جدایي چې راغله اوس ښځې ته هم وایي ته ماشي هغه نکته چیني مه کوه وړې وړې خبرې مه یادوه سړي ته هم وایي تاړو زیاتې مه کوه هغه لږې لږې خبرې زیاتې هغه اړو مه یادوه خلاص لا تنسوا الفضل بینکم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى مسله شپاړسم حکم دا د مانځه دی مسلې پکې منځ کې د طلاق رالي د خلع رالي او ډېر د کور د سمېدو قوانین رالو نو وایي داسې نه چې تا نه چېرته ګورې مونځ هېر شي مونځ محتم بشان عمل دی حافظو نن دا تاسو کاته دی جومات کې ماشاءالله 15 صفو ته نږدې کسان دا بار نه که څوک پکې راغلي ساده د بار نه پکې څوک راغلي تا ډاکټر صاحب یې وطن مخکې به روزانه چې د مانځه دغه و نو یو صف به ډک نن دا 15 کسانو دا چېرته و دا دې کلي کې دې مخامخ ځای کې چې دا سوباړی کېږي نو دې کې لوی مخلوق دی دا د 3 صفه 3 صفه خواره کړو دغه ځای کې دغه ځای کې هلته بیا څومره یي دلته چې ګورې جونی د قدرت شان دی دا تبلیغیان عزیزانو دومره چې هیرهپیري کوي نو اوس په کار دا ده چې صحیح کار دوم نه کوي چې صحیح کور او صحیح په طریقه پسې تللی بیا به هم کار کېده څه نه سبا کېده ولې دا چې ځانان چلو کوي چې وایي جو هغه ته وایي ته دسي ته دسي لویه قصه پکې هغه ځان له قصه جوړه بیا وایي وګوره تاسو دسي هغه ته څنګه یې ته دو ته ګورې نو ځان ته نه ګورې چې څه چې غلبېل وي راپاسې کوزې ته وایي تاکید بسوري ځان ته نه ګورې چې ټول غلبېل ویره نشو چل کوس حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى حفاظت کوي د منځونو والصلاة الوسطى او د منځ درمیانه صلات وسطى نه مراد سب کم مونږ دی ګڼ روایت دی عالمانو حدیثو کې هم راځي منځ نه د مازدیګر مراد دی منځ نه د سحر مراد دی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى د درمیانه مونږ حفاظت وکړه د مانځه قضا کول دومره دي کانما اوتر عهده وماله لکه چې د مال او اهل و عیال هر څه تباه برباد شو د سړي ځوان زوی مړ شي کلی ورپسې څومره خفه وي هسې کور پرېږده کلی ورپسې څومره خفه وي نن یو هلک د دې دراسېری لاهور کښې د هارټ اټیک د شعر یې مړ دی نو هسې دومره حد کې سړي ته تکلیف وي نو تاسې وګوره چې
د سړی مال او اهل او عیال هر څه تباہ. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان دی کانما اوتر اهله و ماله. لکه ته به وایې چې مال او اهل او عیال هر څه تباہ او برباد شو دی دقسې پاتې شو. د یو فرض مونځ په اصل کې کابلګرام شیخ صاحب د الله پاک وښي هغه به وي دا ګناه چې کله عام نه وي که نه لکه معاشره کې پیغور نه ښکاري نو هغې ته بیا خلک ګناه نه وایي. کوم چې معاشره کې پیغور ښکاري دا روژه خوراک چې دی دا ګورې معاشره کې پیغور دی. هلکه وایي دې لوی سنډه ته وګوره روژه خوري. مونځ نه کول چې دي دا معاشره کې پیغور نه دی ګرځېدلی. د مانځه ټایم به یې سړی به لګیایي کار به کوي ښه د مزې جومات ته ښه به اواز هم اوري بانګ به م اوري اقامت به م اوري هر څه به اوري د دې باوجود به هغه لګیایي کار به کوي. یو کار داسې دی چې ته مانځله راځي هغه کار روانېږي اذان نه مسله ده که بالفرض و تقدیر داسې یو کار مخې له راغی خو یو داسې کار دی چې هغه ورانېږي نه تا نه فرض مونځ پاتې شي جمع مونځ ته راپاتې شي. حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی حفاظت وکړئ د مونځونو والصلاة الوسطی د مونځ درمیانه بېګا چې فرض مانځه کې زما په خیال 15 صفو تراوو کې به 3 صفو 3 صفو چې اتللی کعبې ته رسېدلي روان دي ښه د مزې. حافظو علی الصلوات ښه مشر لکه مشران سپینګیري چې د چا عمر د 500 کال نه بره شي ده ته به بیا څوک خونه کوي چې دا خدای مسلمانه ته لږ په سمه شه هغه له پکار ده چې هغه کشر ته ووایي هغه بچی ته تراویح وکړه ته مونځ وکړه د نوافلو د دې اهتمام وکړه. حافظو علی الصلوات والصلاة دا بخ منبر صاحب دی الله پاک وبخي نو ده ته ما یو ورځ دا ځای مې کېنو ما یې د خدای مسلمانه اوس د هغه ټول جایداد یو طرف ته کا د هغه خبره بل طرف ته سړي ته ووایي او خو ته راښکاره وایي چې داسې وکړه چې د تراوو او د فرض منځونو د دې اهتمام کوه داسې ووایه نو کم از کم په کار داره چې ته اعمالو پابندي وکړې. حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله ته قانتین عاجزي کوونکي تابعدار. نو تابعداري د دې رایي سړی په سرتور سر ودرېږي سرتور سر مونځ کول څومره حد کې منع ده حدیث پاک کې راځي مکروه دی سنتو نه خلاف مونځ سړی دومره کار کوي نو ټوپۍ ځان نه نشي په سر وړی ټوپۍ په سر که کړه ټوپۍ په سر کا ټوپۍ په سرولو باندې تا ته ځان بد ښکاري دا ټوپۍ تا ته یو عار ښکاري ولې ځان ته عار ښکاره کوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندګي څوک سرتور سر نشي ثابتولی سوا د عمرې او د دین د عمرې او د دې وخت نه علاوه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سر باندې او پښتون سړی خو چې د هغه سره ښکلی غټ سازري او ټوپیو سره د پښتون سړي خو شعار دا پښتون سړی به یې پېژانده په څه هغه به په دې پېژند چې هغه سره به ټوپی په سر و هغه سره به څازر و دا به د پښتون سړي عام د پښتو معاشره کې چې هغه ته معلومات وکړي هغه به داسې حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی. اوس خو به د یخ نه داسې رپېږي اذان پورې به چې شی نه ده که کوټ په هم نه اغوندي چې شی به پورې هم ځان دغه داسې رپېږي به ته به خدای داسې چلو شو خو لکه هسې به ځان هغه د معاشرې مطابق. فإن خفتم که تاسو یریږئ فرجالا فصلوا رجالا د پاره عامل محذوف دی. فإن خفتم فرجالا پس که چېرې تاسو یریږئ فرجالا فصلوا رجالا نو مونځ کوئ پیادل او رکبانا یا په سورلی مونځ څومره اهمیت وي جهاد کې رواني مونځ کوئ د مانځه ټایم شو او دشمن هم مخامخ ولاړ دی او ګزار هم کوي صلوا رجالا مونځ کوه پیادل او رکبانا یا په سورلی کېناستو د ودرېدو ټایم درته نه میلاویږي نو په دغه حالت به مونځ کوئ دا زما ستا دپاره د جواز حکم پیدا کو. ګاډي کې روان او ډرور بد اخلاقه دی نه ودرېږي ډېر دی ورته ووایې نه ودرېږي بس مونځ وکړه قبلې سمت باندې ځان برابر کا او په هغه سمت باندې مونځ کوه او مونځ ته که اخري وخت له رسې نو ډېره ښه ده. زه دا ځل چې تلمه نو د پېښور ګاډی او موږ پېښور ته ځان مریض سره ومنو
هغه ځای نه بیا تلم لاهور ته ګاډي ته وختم اوس د ماښام لمونځ قضا کېږي ډرور ته مې یوه پیره ووي ګاډی ونه درو دویمه پیره مې ورته ووي په دې ګاډي کې څوک هم داسې نه و چې هغه درېیمه پیره مې خپل بیک راواغست ما یې زما ټکټ راکړه په موټروی وي ګاډی زما نه دا کېږي ما هر څه چل چې کېږي هر څه چې کېږي ګاډی به ودرای زه یا به ګاډی ودرای زه به لمونځ کوم یا زما ټکټ ماله راکړه زه کوزېږم نظم تا سره وي خوشی دی ما یې سل پیرې دي خوشی هېڅ چل هم نشته ما ته هېڅ څوک هم څه نه وایي زه به لمونځ وکړم ګاډی به راشي زه به هغې ته وخېږم چې ما کاته جو والک پسې بل راپاسېد چې راپاڅېد موږ دوه تنه شو بس لږ مخکې ته چې لاړ یو 15 منټه یو ګاډی ودرو موږ لمونځ وکړو لمونځ وکړو چې لمونځ وکړو د مانځه نه وروستو بیا مې ورته وویل ما ګوره زما تا سره ګوره هېڅ د خفقان خبره نه وه خو ته د دې ټول خبرې ذمهوار یې ولې ګاډی نه ودرئ دا صرف نفس د دې دپاره فإن خفتم فرجالا او رکبانا یا عدل یا په داسې حالت کې لمونځ کول نشته نه پرېښوده نشته ته پکې لا ښه بده کوي لمونځ نه کوي فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم پس کله چې په امن شئ تاسو فاذکروا الله یادوئ الله لره فإذا امنتم کله چې تاسو په امن شئ فاذکروا الله یادوئ الله لره کما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړله الله یادوه کما علمکم لڅنګه چې الله رب العالمین تا ته ښودنه کړله یا کاف په معنی د لام سره لما علمکم د وجې د دې نه چې تاسو ته یې ښودنه کړله دا خو نن کشم دی ته خو به چېرته روانې دې به یې ځان کوڼ کړي کما علمکم ما لم تکونو تعلمون فاذکر ما لم تکونو هغه چې تاسو نه یې تعلمون چې تاسو پوهېدئ تاسو پې نه پوهېدئ الله ته طریقه وښوده نو په هغې نو ذکر چې کوئ نو په هغه طریقه یې کوه چې په کومه طریقه تا ته الله رب العالمین ښودنه کړله والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړه شي منکم ستاسو نه ویذرونه بل حکم ذکر کوي او دا حکم د متوفا عنها زوجها هغه زنانه چې د هغې خاوند مړ شي نو د هغې دپاره یو حکم مخکې و چې دا به 4 میاشتې او 10 ورځې به دا د خاوند د کور نه بهر ته نه ځي د خاوند د کور نه دې کې منځ کې یو خبره ده بعضې خلکو پکې داسې راوښکله چې دا سر نه شي انځلی لامبلی نه شي نه سر هم انځلی شي لامبل هم کولی شي خو تزین نه شي کولی تزین مطلب دا چې ډول سنگار نشي کولی نور که خاوند یې مړ شو د هغه د مرګ نه پس دا خیرنه یې لامبي یا داسې څه مسله نو د هغې څه ممانعت نشتي دومره ده چې داسې به نه کوي چې لکه مثلا سترګې تورول شو شونډې سرې کول شو یا د دې نه علاوه نور داسې خوشبیانې څه شی نه مینه لګوي دا به نه کوي دا به 4 میاشتې او 10 ورځې به انتظار کوي هغه حکم چې دی هغه فرضي دی فرض دی دې آیات کې کوم حکم چې دی امام بخاري دا آیات منسوخ ګرځول دی وایي هغه آیات ناسخ دی او دا څه دی دا منسوخ دی شیخ القرآن د پنجپیر دی الله پاک وبخي د قرآن کریم داسې ماهر هغه وایي دا آیات منسوخ نه دی ولې منسوخ نه دی یو حکم فرضي دی فرض دا ده چې 4 میاشتې او 10 ورځې به دا د خاوند په کور کې دویم حکم استحبابي دی مستحب دا ده چې دا تر کاله پورې د خاوند په کور کې پاتې شي د خاوند ورثاو ته وایي چې داسې وکړئ چې دا بار ته مه پرېږدئ یو کاله پورې چې دا په دې کور کې ناستی نو ښه ده یا خاوند یې وفات کېږي هغه دې ښځې ته ووایي چې 4 میاشتې او 10 ورځې خو ستا عدت دی خو داسې به وکړي چې کاله پورې به زمونږ دې کور کې پاتې کېږي ستا خرچه به زما د میراث نه وي زما د مال نه به وي خو ته به دومره کار کوي چې ته به زما د کور نه تر کاله پورې نه وځي دا حکم استحبابي شو او هغه حکم څه شو هغه فرضي شو نو چې فرض 4 میاشتې او 10 ورځې دي او استحبابي حکم څه دی هغه یو کال دی نو اوس آیات منسوخ هم نه شو آیات په خپل استحبابي حکم باندې والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه ویذرون ازواجا
او پریدی بی بیانی وصیتن یوسی وصیتن دی وصیتو کی وصیت لیازواجیم بی بیانو خپلو تا متان د سامان الالحول تر کالا پوری غیر اخراجن بید وطونا د جاہلیت دور داسیو چې کومه زنانه د هغې به خاوند مړ شو او به یې تورې کوټې ته دننه بوتله تورې کوټې ته به یې دننه بوتله هغه به یې بار ته نه را پرېښوده بیا به یې داسې چل وکړو یو بلبلی یا داسې پچې شانې یو شی به ورله ورکړو هغه به د هغې په ملا له پاسه وغورځوو د دې نه علاوه به یې زناور دننه بوت د هغه څرمنې پورې به یې دې ځان ومږو چې بار ته به راوته بیا به ورته هم د نکاح حکم نه شریعت د هغې ټولو رد وکړو داسې مه کوه ولې هغې سره زیاتې کوي د الله په نیز باندې چې کوم عدت دی هغې کې ورله د خوراک د هر څه انتظام کوه فإن خرجنا پس که چېرې په خپله ووته څه مطلب د دې څلورو میاشتو او لسو ورځو نه وروستو په خپله ووته او کال ته انتظار یې ونه کړو فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې یا د دې کال نه پس ووته نو نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما فعلنا په هغې کې چې دا کوي فی انفسهن په نفسونو خپلو کې من معروف د نیکۍ موافق ښه طریقه باندې ځان له خپل ځان له پاتې کېږي جدا پاتې کېږي نو ټیک ده والله عزیز حکیم الله دې غالب او حکمت والا وللمطلقات متاع بالمعروف آخري ولسم حکم دی ولسم حکم دا دی چې دا متعه چې ته ویل کېږي متعه یو خو د شیعګانو متعه ده هغې ته ویل کېږي نکاح موقت چې هغو د ټیم او د ورځې دپاره ځان له نکاح کوي هغه ناروا ده حرام ده دې ته متعه دې ته ویل کېږي چې دا کومه زنانه له چې طلاق ورکو نو دې له به جامه پیزار څه شی بوله ورکړي دلته وایي چې مطلقات ټولې چې دي دا د انسانیت یو حکم ذکر کوي چې څومره مطلقې زنانه دي سړی ولګېد ښځې له طلاق ورکو او هغه د کور نه ځي دوله محروم ورکو هر څه یې له ورکړه خو د هغې نه علاوه دی لاړ شي بازار کې جوړه والي بوټانو له والي څه شی له والي او هغه په داسې د ښه طریقه باندې هغه رخصت شي چې زما ستا عمر او کور کې دومره وخت پاتې شي څاروی چې د سړي د کوره ځي نو سړی وایي چې ما هغې له پړی د هغې هر څه مې خیال مې وساتلی اوبه پې اوس کوي واښو ته واچوي داسې د خپل کور وجلې نه نه رخصتوي نو چې کله یو انسان تا سره وخت پاس کړلی او دومره وخت یې د سره پاس کړو نو هغه له ښه بهترینه جامه پیزار یا کومه ښځه چې د هغې خاوند مړ دی او هغه عدت یې تېر کړو او د خاوند د کور نه ځي نو دله په کار دا ده چې دا د دې کور نه ځي نو دی دې ورله ښه ښکلې جامه پیزار داسې څه شی دې ورله جوړ کړي او هغه دې ورله ورکړي او لږې پیسې دې ورله راوالي هغه دې ورله ورکړي چې هو دا واله او تا چې څومره خرچه لګي هغه خرچه پکې وکړه متاع بالمعروف قرآن څه عجیبه کتاب دی د هر چا حق د هر چا مرتبه د هر چا ځای ته ګوري چې کله د مور او پلار د ادب په احترام په بیان باندې راشي نو د هغې څنګه بیان کوي او کله چې د ښځې او د خاوند د هغې په حقوقو راشي دا اوس طلاق د طلاقو مسلې وي دا ولسم حکم آخر کې وي خاوند دې ښځې خاوند ته وایي چې دا ځي او جدا کېږي نو دې له بیا هم جامه پیزار اپیک له جوړ کا ښکلی سامان له دغه کا او څوک سره وکړه دا اصول وللمطلقات متاع بالمعروف دا مطلقې ټولې د دې ټولو دپاره دا جامه پیزار چې دی دا وله ورکه وللمطلقات او دپاره د طلاقې شو زنانو متاع سامان دی څکه دا نفدای بالمعروف په ښه د عرف موافق حقا علی المتقین لازم دی په متقیانو زمونږ دې ملک کې خلک داسې کار وکړي چې ککوړی ورسره پوخ کړي مټۍ یا داسې څه شی ورله ورکړي جامه پیزار ورله وکړي بیک ورله دغه کړي لکه څنګه چې سړی عام طور باندې زنانه رخصتوي او هغې له دا شی دغه کوي نو دې له دغه کړي متاعا بالمعروف کذلک یبین الله په دې طریقه باندې دا صورت واوره نو بیا به تا کې انسانیت راځي لکه ته به هم بیا پوهېږي بیا چې کله په تا راشي نو ته به هم بیا پوهېږي په دې خبره چې یاره د شریعت څه حکم شته څه مسله شته کذلک یبین الله یو ځای کې یو کس طلاق ورکړو موږ لاړو ما یې تپوس وکړو
وې زه خو څه شی میشه نه ورکوم زه خو څه شی میشه نه ورکوم ستا دومره تخ کړی یم زه څه شی میشه نه ورکوم ما طلاق تا ورکړلی وي او ما دې به مهر ورکوي اخر ته ما څو مهرې وي 15 تولې اته ما ګټه دې وکړه که ښې تا چې طلاق ورکولی تا ته د دې پته نه وایي زه به 15 تولې مهر ورکوم دا سامان به هم دا چې دې کوم سامان یې دا به وړي دې ولې تا ته پته نه وه بیا یې سر ټکوي اوس ما نه دې کې څه چل وکړو ما دې کې څه چل کېږي دې خبره خلاص شېره نو دا 3 پیرې ویل دي کې خبره خلاص شېره اوس په دې کې څه کېږي دې کې ما څه نه کېږي اوس خو داسې کار به وکړي چې 15 لکه روپۍ دي تقریبا دا 15 لکه دي اوس په دا ورکوي او اوسه پورې چې دې سره وه دې ته زکات نه دی ورکړل دې مسله پکې ځان له ده د دې مسله پکې ځان له ده چې 15 تولې سره وه 3 تولې سره وه او زکات یې نه دی ورکړل 80 روپیو سره وه یا په هغې کال تېر شو نو زکات په دې هم ورکوي